منظور پښتین یو پوسټ کړی دی په فیسبوک باندې د تیرا د خیبر د میدان د اپریشن حوالې سره د پی ټی آی خلاف او د پی ټی آی سوشل میډیا په منظور پښتین پسې رد بد او کنزل او ویناګانې کوي چې دا د ادارو سړی دی. زه د دغه پی ټی آی والا سوال لرم دا کوم چې رد بد او په منظور پښتین باندې دا داغ لګوي چې دا د ادارو سړی دی، نو آیا زمونږ د لیډرشپ چې دی دا ذمہداري د چا د وزیر اعلی ذمہداري نه ده د اپریشن خلاف یا اپریشن د چا د لاس لاندې کیږي؟ ایم این ای زما دی، ایم پی ای زما دی، وزیر اعلی زما دی، وزیر زما دی، پولیس زما دی، چې منظور پښتین زما په پی ټی آی په گورنمنت باندې داسې د فرشتو گورنمنت خو نه دی، د فرشتو حکومت خو نه دی. نعوذ بالله دا انسانان دي، انسان نه غلطي کیږي، عمران خان باندې تنقید کیږي نو تاسو بیا کنزل کوئ. زه خپله د عمران خان او د پی ټی آی کټر ورکر یم، ټول خلک مې پیژني، خو حق ته به حق وایي. دې وخت کې چې څومره اپریشن کیږي، څومره غلط کارونه کیږي، دا د پی ټی آی د گورنمنت ذمہداري ده، د وزیر اعلی سهیل خان افریدي ذمہداري ده. زمونږ وزیران، زمونږ ایم پی ای ګان، زمونږ ایم این ای ګان تر ناظمه پورې دا زمونږ د پی ټی آی د گورنمنت ذمہداري ده د اپریشنو خلاف کې ودرېږي. دا خلک راپاسي چې منظور پښتین د ادارو سړی دی، نو منظور پښتین به په دې اپریشن باندې आवाज نه اوچتوي. زه په خپل आवाज اوچتوم، دا د وزیر اعلی ذمہداري ده چې وزیر اعلی زموږ د پی ټی آی گورنمنت، ایم پی ای، ایم این ای تر ناظمه پورې، د چیرمن پورې، د کونسلر پورې دا ټول زما دي. په دې صوبه کې گورنمنت زما دی، د پی ټی آی گورنمنت، د عمران خان گورنمنت په دې باندې आवाज اوچت کړی چې دا گورنمنت د دې اپریشنو خلاف ودرېږي او دا پښتانه دي نه در په در او خاورې په سر کوي. دغلته د پی ټی آی دا بیوقوف او دا خره راپاسي چې دا د منظور پښتین د ادارو سره د کنزل او رد بد ویناګانې ورپسې کوي. حق وایي، همیشه د حق سره ودرېږي او تنقید برداشت کوئ. عمران خان هم څه فرشته نه ده، د پی ټی آی گورنمنت هم څه فرشتې نه دي، دا انسانان دي. دیو باندې به تنقید کیږي، تنقید برداشت کوئ او خلکو پسې هسې کنزل منزل او رد بد او ویناګانې مه کوئ. دې وخت یو منظور پښتین دی، یو عمران خان دی چې د پښتون خبره کوي او د پښتنو سره ودرېږي. په منظور پښتین پسې هسې غول غوشان مه خورئ.